د یو مهاجر او انصاري څوکیداري او انصاري ته په منځ کې غشي لګېدل. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم یو غزا نه تشریف راوړ. د شپې یې یو ځای قیام وکړو. ارشاد یې وفرمایه چې نن شپه به حفاظت او څوکیداري څوک وکړي؟ یو مهاجر، یو انصاري، حضرت عمار بن یاسر او حضرت عباده بن بشر رضی الله تعالی عنه عرض وکړو چې موږ دواړه به وکړو. نبي علیه الصلاۃ والسلام د یو غر د کومې نه چې د دشمن د راتلو لاره کېدلی شوه وښوده چې په دې باندې تاسو دواړه قیام وکړئ. دواړو حضراتو هلته تشریف یووړ. انصاري مهاجر ته وویل چې شپه به په دوو حصو کې تقسیم کړو. یو حصه کې به ته ویده شې، زه به ویښ یم. دویمه حصه کې به ته ویښ یې، زه به ویده شم. ځکه که دواړه ټوله شپه ویښ یو نو کیدای شي چې څه وخت د خوب غلبه راشي او د دواړو سترګې ورشي. که چېرې څه خطره ویښ ته معلومه شي نو خپل ملګری دې پاڅي. د شپې لومړۍ نیمه حصه د انصاري د ویښې مقرر شوه او مهاجر ویده شو. انصاري د لمونځ نیت وتړلو. د دشمن لخوا یو کس راغی او د لرې نه یې یو تن ولاړ ولیدو نو په غشي یې وویشته. خو چې حرکت ونه شو نو دویم او بیا دغسې په دریم غشي یې وویشت او هر یو غشی به د هغه په بدن کې لګېده او په لاس به یې هغه د بدن نه راویسته او غورځاوه به یې. دې نه پس یې په تسلۍ سره رکوع وکړه، سجده یې وکړه، لمونځ یې پوره کړو. خپل ملګری یې راپاڅه او هغه خو په د یو په ځای دوه ولیدل، وتښتېده چې نه ده معلومه څومره به وي. خو ملګری یې چې کله پاڅېده نو ولیده چې د انصاري د بدن د دریو ځایونو نه وینه بهېدله. مهاجر وفرمایل سبحان الله، تاسو په شروع کې ولې نه پاڅولم؟ انصاري وفرمایل چې ما یو سوره کاف شروع کړی و، زړه مې ونه غوښتل چې د دې د ختمولو نه لومړی رکوع وکړم. اوس هم ما سره د دې ویره شوه چې هسې نه بار بار غشي لګېدو سره مړ شم او نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د حفاظت خدمت سپارلی و هغه رانه پاتې شي. که چېرې ما ته دا ویره نه وي نو زه به مړ شوی وی، خو د صورت د ختمېدو نه به مې وړاندې رکوع نه وه کړې. پیدا کې لګي دا و د دې حضراتو مونځ او د هغې شوق چې د غشو د پاسه غشي خوري او وینې شي، خو چې د مونځ په مزه کې یې فرق رانه شي. یو زموږ مونځ دی چې ماشي مو وخوري نو د مانځه خیال لاړ شي او د مچۍ ډمبرې خو له تپوس مه کوه. دلته یو فقها مسله اختلافي ده چې په وینې تلو سره زموږ د امام یعنی امام اعظم رحمت الله علیه په نیز اودس ماتیږي او د امام شافعي رحمت الله علیه په نیز نه ماتیږي. کیدای شي چې د دې صحابي طریقه هم دا وه یا دغه وخت پورې د دې مسلې تحقیق نه و شوی، ولې چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په دغه مجلس کې تشریف فرما نه و یا دغه وخت پورې دا حکم وړو شوی نه و.